نو زه یې زما سره چې څنګه واده وکړو زه یې 2 میاشتې پس ووتلم سعودي عرب ته هلته مې راسره ظلمونه کول وهلم به یې ټکولم به کله به یې په یوه خبره کله به بله خبره لکه د خبرې به څه خبره نه وه خو هغه چې زه زیاته کړم زه به یې وهلم چې وهلم نو بیا به څه کړو چې هغه ورته سړي راوستل سړي به یې راوستل ما به ورته زه مینه به ښځه یم زه په کور کې یوازې یم زما وړاندې شي زما دا هلکان مه راوله دا به دیره کې کښېنوه چې ما به ورته دا خبره کوله هغه به زه وهلم چې سړي به مې کور کې پرېښودل زه به یې نه وهلم بیا زه ولګېدم ما دې خپل مور طریقه وکړو ما ورته یې ما مړه کوي او ما نه پرېږدي هلته مې هم زه وهلم چې ما به ورته یې زه باندې تاڼې لرم ما ته مې ویې ویل دلته چې څوک چې دا تاڼې والا تا ماله راکړي او دا سعودیان دي دا زما سره جوړ دي دلته کې هلته هم زما وچلېږي او دلته هم زما وچلېږي دومره ما تا ماله راکړې زه تاسو هم خاورو نه ګرځم هلته هم کړم ما څه نه شم کولی ما دې خپل مور ته یقین وکړو مور ته یې که هر څه چل کول ما له دې ځای نه وباسئ چې دې دا ولګېد د لاس بنګړی خرڅ کړو په اویا کړو ما یې هغه ځای 1900 ریال راولېږل زه د پاکستان ته راغلم ټکټ مې ما راواخیست د ما نه ټکټ نه راخیستو زه یې پاکستان ته راغلم چې راغلم ده زما سره کله به یې د وهلو دمکیانې راکولې کله به یې د مرګ دمکیانې راکولې کله یو څه کله بل څه ما ویل دا هسې ما نه شم زه خیر دی وایي زه ښځه یم دی به ما داسې نه شم راکولی نه مې وهلی شم بېګا مو واده له تلم څنګه چې موږ ستړي راغلو د پېښور نه موږ لا ناست نه وو او مخکې زه راته نه شوم زما د داسې نیمه ګېټه بس زما دا مور بل ګاډي کې او एकदम دې شاشه غاړه نه راغی چې راغی تماچه یې جوړ کړ دی راته خیر نه په خیر نه جرګه نه مسله ما ته ویې پاسه چې ځو ما ورته یې څلورو ته زه ډوډۍ وخورم بیا بېل وایي نه پاسه د پاسېدو سره د एकदम په تماچه مور وو زما بل مشر ورور دی ساجد عمر هغه یې وویشتو په خپه باندې هسپتال ته پروت دی اوس پیسېدلې ډاکټران ورته وکړي وایي باندې کې وایي بارود دي که سړي نو عام خبره ده وکړي بیا د هغې نه پس زما دا ووهو دلې دا سر خوږ کړی دا شوم کړه زما دا پلار یې په ناجوړ حال والا دا بیمار دی پالک والی دی دی وهلی دی زما دا مور د ګردو بیماره ده دی ګزاره کړې ده دی وهلی دی دا لاس نه شم چتولی خپه نه شم چتولی وروڼه یې راته ولاړ وو په دروازه کې خپل ورور ته یې ډېر وکړه سره چې نیم بهر شو نیم دننه شي راشي وروڼه یې ورته ولاړ وو شپږ وته وروڼه یې د ځان سره راوستل زماچو په لاس د چړو په لاس نو لاورنی ډز راباندې ابراهیم کړی دی دویم ډز راباندې اسماعیل کړی دی په یو ډز مې روډ لګېدلی دی په یو ډز بهر په کوڅه کې سړی لګېدلی پردی هلک دی هغه لګېدلی دی لکه دا ځواکونه او دا زما سره کېږي که نه نو زما د وزیر اعلی نه د وزیر اعظم نه د ټي پي او صاحب نه د ټولو چې څه افسران دي نو زما د هغو ته مطالبه ده چې موږ غریبانه خلک یو موږ د چا د زور د زبردستۍ نه یو چې موږ د چا د زور د زبردستۍ نه یو زه خبره کوم موږ د زور د زبردستۍ نه یو ماته یې موږ غریبانه خلک یو موږ خیاطانان یو موږ غریبانه خلک د ما د مرګ دمکیانې راکوي د خور د زموږ د پلار په ټلیفونونو راکوي زما البته ویډیوګانې چې د ده ما ټیپ کړي دي زما سره تصویرات زما د وهلو زما سره ما طلاق راکړي دي یو پیر په سعودي عرب کې د طلاق په باوجود زه ده سره ناست وم د هغې ویډیو زما سره ده بیا چې کومه په خانه کعبه کې راکړي د هغې ویډیو زما سره ده زما سره هلته پلار یې دا ټول ورسره جوړ دي زما د ټول افسران هم خاص جاري کوم که زما څه نقصان شو زما د دې زما د مور د پلار د خویندو زما د مور به ابراهیم اسماعیل میرزمان فرهاد سلیم دا ټول به ورسره ګل شي ګل شي پلار دی ګل زمین خان دا به زما به دا ټول زمواري نو لکه زه به بیا څه چل کوم چې په دې بازار کې به ځم او به د خپل خاندان ته یې راوړم بازار پسې ځم موږ د ده نه پیسې اخیستې دي زموږ دا خور دا پن به یې کوو دا به فنکاره وه موږ دا دله فی سبیل الله ورکړي دا خپلې پیسې پې لګولې دي او زموږ د حکومت نه د وزیر اعلی نه وزیر اعظم نه د ایم پی ای نه ایم این ای نه ډي پي او نه زموږ د مطالبه ده که زموږ څه نقصان شو نو به زموږ ذمهوار تماچې ورسره هم دي کور ته تماچو په لس راغلي زموږ د زنانو وهلي دي زما د پلار ناجوړی دی دا فالج دغه په ده باندې هم ګزار کړی زما د مور د ګردو مسله ده دې له بېګا په هسپتال کې ډیکور کړه بیا پولیسو د خدای عزت وکړي چې په هغوی وویل او دا یې خلاصه کړه ما خدا نه چې په روا کړو کې اوس د زړه
کړل د طلاق نه طلاق یو کله ورکړل دا چې واپس هغه پس طلاق نو به کرام نه سپورټ کړو کوم کړ طلاق ما سره کوم چې نه تو ګنا نه سپې ګنا تقریبا مال دې کوم سره کوم قرآن نه قرآن هغه د دار پیدا مور دې پرې نه کړه ما یې تاسو ته څه نه راغلی دا خبره مو ته ورنه دي پاسې د زبور نه پادار شوی کړو ما ته خدای دې دا درته دې ته ما دې مور د پلار شي کاټی شي ما ته څه کې وی بل دا خبره کړو بیا هغه پس د سمندر غاړې په د ماما ځامن راوځو یو ان لوبا یو جاری لوبا دا ټول ماما ځامن دي دا په په غاړه کې کېنو ورته ما دې وایي زه تا پرې ما دې ته ما پرې دې ما بیا څه پاکستان ته دي دی ورته بس خبرې کا خبرې سکی را پس راوځي او ما یې خو وښه واسي او په ما سره څه نشته ما دې په دې لا کړې هذا ما خذ نبخت يوم زي ما هيك وزي خالد دي لا خبره شو اصلا دابا ما ثلاثه يوم دابا ما ثلاثه زمان دابا ما ثلاثه في ما دي ما خذ سيدنا الشيخ زمان خذ الشيخ زمان خذ شوف امين بدأ من بس بخير زمان لكن زمان خذ انا دبل شابه ان شاء الله دبل شابه خذ زادم کور ته وځم او تابم کور ته وځم کتاب مهرباني وکړه د دې مولا سره مو خبره وکړه مفتي صاحب باندې اجازه ورکړه مفتي باندې اجازه ورکړه چې داستا خزانه پتا نه ده تا طلاق نه ستا خزانه چې مفتي باندې اجازه ورکړه دا مفتي د کوم چې دې مکه مفتي هغه مفتي زما په ورځ راځي چې مو باندې ستا زما په ورځ راځي ما ته پاغې نه دي چې یا ته خپله ښځه سره خبرې کوې ولې ما ته پته وه چې هغه ښځه ده بچوړې دي نن ورته دا وړي چې ما له جامه وکړه د ما په واده کې د زما تېر شو کلي مهر نه کړی په هغې کې د ما له رتی نه رتی دا ټول خلک مې ګواه دي زما د پلار د کور کالي ما د ځان سره وړم نو نن ورته د کالي ویلې نن ورته د جامو نه د پیزار چې زما په څه په کار ما له مور د پاکستان د جامې هم رالېږلې پیزار مې راډم رالېږل هر شی مې راکړو دغه زلمي زلمي هلکان به زه کور ته راوستل ما ورته ته وایي دا زلمي هلکان دې ته دا کور ته راولې که ما ورته زه پېغله ښځه زما بچوړې شته تا تېره نیولې ده ته 1500 ریاله میاشته تېرې ورکوې دا هلکان تېرې ته بوزه اووه تنه به وو 15 به وو شپږ به وو هر څه به وو ما یې ته د هلکان تېرې ته بوزه هلته چې ځان ته پخلی پخلی کوي زما په سیمه راوړه چې دا ما دا خبره وکړه بنده به ما باندې راکېښود زه به یې ووایم ښه ډېره به یې ووایم چې هلکان باندې کور ته پرېښودو بیا باندې ولاړ ظالم چې هلکان باندې کور ته نه پرېښودو بیا مې وهله هلکان مې ما کړل پردي هلکان مې ما کړل هلته سعودي عرب کې به یو کمره وه یو باتروم و یو کچن کور و ده به هلته زما سره هلکان 30 کیلو زما سره خلک وکړي 20 کیلو زما سره خلک وکړي زه به په کمره کې بنده ناستم نه به ورته شي نه به نه راپرېږدي بل دا هلکان به راکړه تېره به ورکړو خامخا زه پېغله ښځه وم د هغې نه بیا به راته جوړېده که به نه جوړېده ما به هلکان ومنل دغه زما نه بیا دا غلط غلط مطابق وښوم کولې چې دا هلکان دي په ګډ ورسره ګرځه کېنه ورسره پاسه ورسره دا زموږ موږ مسافر یو ټول یو ډول وو نو ما ورته ته مسافر ټول خپل دي دا زما نه ورور دی نه مې پلار دی نه مې بل څه دی پردي هلکان چې زما په سي سره راولي بله به چې وهلم به یې بس که ډګون یو ور ولاړ و دا نن ته مور سکون نه دی راکړو ما یې دا دی به راشي ما به نه وهي چې دی به راغی ما به څنګه ور ولاړو زه به एकदम په ما راکېښود په وهل کې به یې زه بې وشو کولم ما له به بمرۍ به دې کېښودې یو ورځ زما دې مور ته مې روکات پایمنټ راکړم او په ما یې راښودم دې د دې پاکستان نه چې غواړي ما د سعودي عرب نه چې غواړي په بله پېرۍ زه به ووړم مکې ته مکې ته یې ګورم د هغه هلکه چې راوستل راوړې راله په لاره باندې په مخ باندې لاړې راته ډوبۍ لاړې راته بیا یې سرو خاورو ته ګوزه کړه او په سرو خاورو کې راته مرۍ ګوتې کېښودې په دې ته دې زه قسم وکړو او په قرآن ته یې لاس ونیو چې دا یې په خبره